ډېرو ملګرو میسیجونه وکړو وي قاري صاحب د ویښتو دپاره راته وظیفه وښایه. ګوره ما ورته په دې ویښتو باندې قسمه قسم ادوایات لګو، قسمه قسم علاجونه ورلګو، خو د دې سره سره ما ورته قرآن فالو کوو، حدیث فالو کوو، نو انشاءالله تعالی ما ورته به ډېره غټه فایده رسي. یو حدیث کې ګوره حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي وي تاسو چې کله ویښته پرېږدئ بیا به د هغې ویښتو اکرام کوئ، یعنې خیال به یې ساتئ. نو ډېر ملګري داسې وي ویښته خو یې ډېر غټ غټ پرېښي خو خیال ورله نه ساتي ځکه یې ویښته وځي. بهرحال د کومو ملګرو چې ویښته وځي یا ویښته کټ کېږي یا هغوی د ویښته وینځي د هغې سره یې غونډ ویښته چې کوم دي په لاسو کې پاتې شي غونډ ویښته یې راوځي. نو د ویښتو چې څومره مسایل دي د هغې دپاره قرآني علاج دی. په 13 نمبر سپاره کې 92 نمبر صورت دی واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی. دا صورت نه دی، دا به 41 مرتبه په اودس کې ووایه، اودس به وکړې او دا صورت به 41 مرتبه ووایه او په دې به ځان نه تیل دم کې